امام مالک رحمه الله مبارک راځي چې دې په مدینه منوره کې ولس کاله درس رسول الله په خوب ولیدل چې کله رسول الله په خوب ولیدل رسول الله ته وایي چې زما ته بمر کله راځي ما ته د مخ نه کله راوشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې خالد الله ته پوښتنه وکړه د پنځه کوټې ناشې دایسي له خوبه څخه راپورته چون واخیسته چې د دې معنا وشي چې ما دې پنځه کوټې پورته کړې آیا پنځه ورځې باندې به زه وفات کېږم پنځه میاشتې باندې به وفات کېږم پنځه کاله باندې به وفات کېږم خیر خو د دې خوب د تعبیر دپاره یې له هر چا څخه پوښتنه کول په هغه وخت کې د خوب معابر چې وو ډېر مهارت چې لري ابن سیرین په نامه و هغه ته راغی ابن سیرین دې دا خوب بیان چې ما رسول الله په خوب ولیدی او د مرګ د نیټې پوښتنه مې ځینې وکړه رسول الله ته خوب چې راکړو د دې خوب تعبیر کې ابن سیرین ورته فرمایي چې رسول الله ته د سورة اللقمان یو آیات درښودلی چې الله تعالی په هغه آیات کې د پنځو شانو علم انسان ته ورښیي پنځه شان ورښیي چې د دغو پنځو شانو علم له الله تعالی بغیر بل یو چا ته هم نه هغه آیات ته ان الله عنده علم الساعه په هغو کې یو شی چې له الله تعالی بغیر نه نبي علم باندې لري نه صحابي باندې لري نه تابعي باندې لري ان الله عنده علم الساعه اول د قیامت ورځ ده د قیامت د ورځې علم له الله تعالی بغیر له بل چا نه او دوهم وينزل الغيث او د باران د ورېدو علم چې دا باران به څومره ووري کله به ووري د باران به څومره اندازه ووري څومره څاڅکي به ووري یو داسې اوس موږ انسانان چې وایي چې سبا د باران امکان شته لیکن څومره اندازه باران به ووري د هغه باران به څومره قطرې وي په څومره وخت کې به ووري دا د الله تعالی بغیر بل یو چا ته هم نه او دریم ويعلم ما في الارحام هغه چې د مور په نس کې کوم بچی ده پر دغه باندې د الله تعالی بغیر یو څوک هم علم نه لري چې آیا دا ښځه ده او که نه آیا دا به سعید وي او که به شقي وي دا به نیکبخته وي که به بدبخته وي د دې علم د الله تعالی بغیر بل چا سره وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او څلورم شی چې له الله تعالی بغیر بل څوک علم نه باندې لري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا چې څه د سبا ورځې دپاره به انسان کم کار کوي سبا به انسان ته کم حالات پیښېږي په یو مشکل کې به واقع کېږي نه به واقع کېږي د ده روزي به څومره وي د سبا علم د الله تعالی بغیر یو چا ته هم نشته چې په آینده کې په راروانه ورځ کې به د انسان سره څه او پنځم شی وما تدري نفس بأي أرض تموت د الله تعالی بغیر و یو چاته د دې علم نشته چې د انسان مرګ به په کوم ځای کې بأي أرض تموت چې انسان به په کوم ځای کې مري د الله تعالی بغیر یو چاته هم دا نه معلومه